ټولو نه مخکې السلام علیکم. د ما نامه حاجي سیف الله خان او زه بنیادي تعلق د ما تابع خني خیل سره دی. سباق مو تابع نه ویلی دی، بیا سباق مو سادې نه ویلی دی، هغه نه بعد کالج مو سادې نه ویله، بیا پېښور نه مو بي اے وکړه، هغه نه بعد مو ام بي اے وکړه پېښور نه په هیومن ریسورس ډیولپمنټ کې، هغه نه بعد انګلینډ ته زه لاړم، هغه کې مو هیومن ریسورس مینجمنټ وکړلو او دا د ما تعارف دی، سرسري تعارف څه وته شارټ تعارف. ملک صاحب تاسو د خپله د اسپتال اعلان هم کړی دی، دا یو ډېر ښه سوچ دی، خوشایند سوچ دی د علاقې دپاره. او دې نه علاوه تاسو د مطالعه سنټر دپاره څه هغه نیټ سهولت نه لري، هغو دپاره تاسو یو ګیدرینګ پوینټ هم سیټ کړو. د کوم کارونه دي، څه په سوچ او څه فکر باندې دا کارونه تاسو شروع کړي دي؟ ما ذاتي خپله هم کله هم ما سبق ویلی دی، د ما یو سوچ فکر دی، لکه زه ډېر ګراس روټ نه اوچت شوی، ما ډېرې سختۍ تېرې کړي دي. ما چې کوم سبق دلته پاکستان کې ویلی دی، ټف حالاتو کې ما سبق ویلی دی، بیا چې انګلینډ ته زه لاړم هم زه په قرضو باندې لاړ یم په ټف حالاتو کې، بیا چې انګلینډ کې نه هم کوم سیسټم کې ما سروایو وکړلو څه خاص سپورټ نه بغیر. نو ما بیا چې دلته زه پاکستان ته هغه نه بعد زه راتلی یم، دلته خاص کر د یوت څه ما لیدلی، ینګ جنریشن څه ما لیدلی، ما ته به دا سوچ راتلو چې انګلینډ کې ما باندې دومره ټف صورتحال ما باندې تیر شو، دومره سخت حالاتونه زه تیر شوم بهر، دغه خاص وجه دلته کې دا وه چې یاره دلته کې یو ایجوکیشن او کمایو ورسره ایجوکیشن او صحت اوبیسلی دا یو بل سره اټیچ دي. نو زه دلته علاقې ته بیا راتلی، ما ته به دا سوچ فکر راتللو چې دلته کوم ځوانان دي دوی دپاره سړی څه وکړي. د دې سوچ خو تقریبا یو 15 کال نه مخکې زه دې باندې لګیا وم، دلته کې یو سکول هم وکولولو مخکې، او ما ایڈمنسټریشن سره هم یو میټینګ دوه شوي وو، دا تقریبا یو نیم کال مخکې خبره ده. هغه کې حالات داسې جوړ شولو، بیا مو سوچ کولو چې یاره سکول څه موږ کولوو، نو سکول یو پرایویټ سکول کولو. پرایویټ سکول کې دلته کې مو لینډ څه کوم دی ځمکه، هغه یو 15 شپږ جربه ځمکه د مو ټارګېټ وه، نو هغه دلته کې څه کوم حالات دي، نو حالاتو په مطابق باندې هغه کې لږ ټایم بیا لګېدو. بیا مو دلته کې الله دې وبخښي مو پلار سره ځمکه وه، مو سوچ وکړو چلو اول به مو هیلت نه صحت نه به کار واخلو، نو په صحت باندې چې موږ کار کولو، نو بیا مو سوچ کولو چې یاره دلته کې یو ښه سټیټ اف آرټ هاسپیټل یو هغه دې دپاره چې دې علاقې کې آبادي څه کومه دی ډېره زیاته دی، دلته کې سهولت دومره شته نه. نو هسپتال یو مقصد دی، یو دا دی چې یاره خلکو ته فایده ورسیږي، یو ښه سټنډرډ سروس خلکو ته میلاو شي، او په ډېر کم قیمت باندې مطلب دی خلکو ته سروس میلاویږي، خالق فیسیلیټی. ایجوکیشن کې انشاءالله د مو کوشش دی دلته کې یو ښه های سټنډرډ سکول مو جوړ کړو پرایویټ سیکټر کې، او که بیا مطلب دا دی مو ته اپورچونیټي موقع میلاو شو، د مو خپل مقصد دلته دا دی په ایجوکیشن کې چې یو سټیټ سکول مو کولو، که مو ته پلیټفارم میلاو شو، هغه دپاره لاندې سینټر کې ما کوم ریلیونټ خلک دي هغوی سره هم خبرې شوي دي، هغه یو پلیټفارم په کار دی چې دلته کې ته سټیټ سکول راولې 2,500 که مشومان دي، اول مو سټارټ بخلو چې غریبان چې کوم مشومان دي، یتیمان دي، هغه عمر کې فری سبقونه یایي. نو دا د مو سوچ دی، فکر دی چې یو های سټنډرډ سکول مو دلته کې راولو، انشاءالله دا به وشي. ورسره دلته کې زه قسم چې یاره د مو ډېره د افسوس خبره دا دی چې سادې کالج، زه قسم سادې کالج اوس هغه پوسټ ګریجویشن نه دی. د ما سوچ فکر دا دی چې انشاءالله که چېرته موږ ته ښه پلیټفارم میلاو شو، نو د سادې کالج ورسره یو د بوای سره یو د ګرلز هم یو پوسټ ګریجویشن دلته کې کالج وي، دغه ښه بلډینګ وي، هغه کې ښې لیبارټریز وي، هغه کې ښه یو هاسټل نظام وي، سو دلته کې وړ کې سبق یایي، لکه دلته کې اف اے نه بعد بیا بي اے نه بعد هغه بیا ښخ شي، نو هغه ماسټر وکړي، هغه مختلف قسم ته کې نه ډپارټمنټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ډپارټمنټ وي، هیومن ډیولپمنټ ډپارټمنټ جوړ کې، پولیټیکل ساینس وي، لا وي، مختلف قسم ته ډپارټمنټس وي. نو دینه بغیر دی علاقې کې موږ غواړو چې دلته کې چې خاص کر یوت دی، یوت دې باندې هم د مو ډېر زیات فوکس دی. هغه وجه دا چې ما خپل فیملیز کې هم داسې خلک دي چې هغه زه قسم چې هغوی ماسټر وکړلو بېروزګاره دي، بیا څه بهر زه که مختلف قومونو کې زه ینګ ځوانان قسم هغه بېروزګاره دي. دا ما دپاره ډېره د افسوس او دردناک یو داستان بیانوي چې دا خلکو چې مو مخکې دلته چیغې والې سبقونه وایي خلکو سبقونه وویله، نو اوس څه کومه دی هغوی روزګار نشته. مخکې بلدیاتو نظام روان دی، یو نوی سیستم راځي، نظام راځي، مو دا غواړو چې دغه بلدیاتو سیستم کې د مو څه کوم یوت دی، څه کوم دا خلکو سبقونه ویلي دي، دا خلک مو ورنابسو، دا کینی که مو د مختلف علاقو والا خلک دغه بلدیاتو سیستم ته ورنابسلو، دغه به فایده دا وي چې یاره یو کس دی هغه یوې علاقې نه ناست دی،
هغه ناظم الله سره ناست دی هغه ته به پاتې چې د هغې علاقې څه کوم څه صورتحال دی هلته کې څه شي کې فنډینګ پکار دی سکول کې پکار دی اسپتال کې پکار دی نور انفراسټرکچر کې پکار دی څه کې پکار دی هغه به د هغې علاقې صحیح نمایندګي وکړي دا د مو سوچ دی چې دغې علاقې کې د مزید تبدیلي راشي دا به ټایم واخلي خو زه یوه خبره کلیر کوم مو څه په وړې ارادو باندې دلته نه یو راغلي په وړو سوچونو باندې نه یو راغلي مو دې دپاره نه یو راغلي چې هله مو بعض کې الیکشن ګټو یا الیکشن نه ګټو بس مو روان شو کوچ مو وکړو نه دې ځای کې به مو سټرګل کوو د دې مو سټرګل کیدای شي کال وي دوه وي 10 کاله وي 20 کاله وي 30 کاله وي په دې چې ما سره ژوند کې دوه قسم ته فیصلې وي یو چې انګلینډ کې مو 14 کاله محنت وکړو هغه کې یو ښه لایف مو ته میلاو شو هغه کې د ما ماشومان هم بار سبقونه یو ښه بزنس دی هر څه میلاو شو یو ما سره دا ژوند فیصله وه ما دا ژوند چوز کړو سلیکټ کړو هغه وجه دا وه چې دې کې ما ته پاته دی دلته چې دلته کې به مشکلات هم وي دلته کې به سختۍ هم وي دا ژوند به سخت هم وي دلته به لنجې هم وي دې شنو ته ټولو ته زه ذهني تیار یم په دې چې یوه ځای کې تبدیلي رسي هغه ځای کې به قرباني ورکول غواړي بغیر قربانۍ نه هېواد تبدیلي نه رسي انشاءالله دې قربانۍ ته مو تیار یو مو غواړو چې مو د آینده نسلونه چې کوم دي هغه داسې سفر نه شي لکه څنګه ما سره وشو په ایجوکیشن کې وشو ما سره چې هغه بهر زه لاړلم او زه ما ته پته ولګېده چې یو کوالټي ایجوکیشن نه وي بهر بیا په انټرنیشنل مارکیټ کې هغوی ته څه مشکلات وي انشاءالله د مو سټرګل به جاري وي دا یو لانګ ټرم سټرګل دی دې نه مو به حوصلې به نه هار کوو او جیت به انشاءالله د مو وي هغه وجه دا دی چې یاره د مو ارادې مضبوطې دي او نیتونه د مو صفا دي د مو هیڅ قسم ته دا یم نشته چې مو یو قومیت په خاندان په قبیلې په مذهب باندې موږه کوو نه مو یو انسانیت دی هغه کې هر څوک هر سړي ته د یوه مقام میلاوي